الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من د قرآن کریم د فهم او زدکړې د پاره اصول او مبادی بیانول. اول منګه اسماء د قرآن کریم ذکر کړه چې ډېر نمونه دلالت کوي په ډېرو صفاتو باندې. د قرآن کریم ډېر نمونه دي او ډېر نمونه دلالت کوي په ډېرو صفاتونو باندې چې قرآن د ډېرو صفاتونو کتاب دی. اوس موږ دا ښایو چې کله ته د قرآن کریم په یو آیت کې سوچ کې تدبر کې ځان له ناستې قرآن کریم راواله تلاوت کې او هغې کې سوچ کې نو هغه به څنګه وي. یو خدای چې تفاسیر ګورې یو تفسیر راواله بل راواله بل راواله چې دې مفسر څه لیکلي دي دې مفسر څه لیکلي دي. هغه د مفسرینو اقوال دي د مفسرینو چې سویلی نو آغاز دا کول دی. یو دای چې تعالی الله علم درک علم صرف دی وی علم نحو دی وی معانی دی وی لغت دی زدک استعداد او طاقت در کی پیدا شو او ته ځان لا قرآن کریم تلاوت کې او هغې کې سوچ کې چې د دې آیت مطلب څه دی. نو دا به ته څنګه کې نو ته به په یو آیات کې سوچ کې چې په دې آیات کې الله رب العزت څه وایي. نو یا به په هغې کې تعریف د قرآن کریم بیانوي یا به حکمت د نزول د قرآن کریم بیانوي. تعریف د قرآن کریم لگا مثال تو مثلا سورہ بقرہ دے شروع کړه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دی آیات کې الله سوئی نو دې کې تعریف د قرآن کریم بیانې چې دا کتاب چې دا کم ز شروع کوم زواما دا الله را لېږلی دی او دې خبره کې هېڅ شک نشته چې دا الله د طرف نه د الله کتاب دی. دارنګې سوره هود کې اول کې راځي کتاب احکمت آیاته. نو مثلا ته دا آیات وایې او ته دا سوچ کې چې دې کې الله څه وایي نو ته به وایې کتاب احکمت آیاته. دیکھے تعریف د قرآن کریم بیانئی چې داسې کتاب چې د هغې دلایل ټول مضبوط دي یا کې کمزور دلیل نشته مضبوط دلایل دي محکم مطلب دلته کې مضبوط دلایل. دارنګې سوره یوسف اول کې وایي تلک آیات الکتاب المبین. نو دیگه تعریف د قرآن کریم دے چې داسې کتاب چې د هغې خبره واضحه ده پای کې څه شک شبه نشته هغه قرآن کریم دے. دارنګې مثل تو مثلا سورة الانعام کې یو کم دیرشم آیات کې کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. نو داسې کتاب چې د هغې
د برکت نه ډک دی د خیر نه ډک دی نو هغه قرآن کریم دی دغه سه قرآن کریم کې ګڼ آیاتونه دي او کې تعریف د قرآن کریم بیانې و کتاب مستور سورہ طور کې راځي و کتاب مستور کتاب چې هغه لیکل شوی دی نو لیکل شوی په لوح محفوظ کې هغه قرآن کریم دی چې الله لیکل دی کتاب محفوظ دی دغه نزل به الروح الامین نو تعریف د قرآن کریم چې هغه کتاب چې هغه جبرئیل امین راوړی دی نو هغه قرآن کریم دی هغه بل کتاب نه دی دا تعریف د قرآن کریم د دیو جن مفسرین تعریف د قرآن ذکر کوي هغه کتاب دی چې الله را لېږلی دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبرئیل امین دا دلایل مضبوط دي او هیڅ شک پکې نشته چې د الله د طرف نه دی نو داسې هغه بیا اوږد عبارت ذکر کوي او هغه د دې آیاتونو نه راغستی دی انزله الله علی رسوله صلی الله علیه وسلم هغه کتاب چې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په واسطه د جبرئیل امین را لېږلی او هیڅ شک پکې نشته دغسې حکمت د نزول د قرآن نو یو آیات کې ته سوچ کې چې په دې کې الله سوئی نو توا ګوري کله و پای کې حکمت د نزول د قرآن بیانوي چې دا لکه پرون منګه سوره ابراهیم اول آیات راړولې او دل را لګلې لتخرج الناس من الظلمات الى النور و دې آیات کې الله سوئی نو تبا دې کې حکمت د نزول د قرآن ذکر کوي چې قرآن الله را لېږلی دی او دې را لېږلی دی چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسي رڼا ته راولي کله کله به ته په یو آیات کې سوچ کې نو پای کې بعد چا سره خطابي نو اول دا زده کا چې قرآن کریم خطاب کوي د څلورو ډلو سره څلور ډلې یو ډله مشرکین دویمه ډله موحدین مسلمانان دریمه ډله اهل الکتاب او څلورمه ډله منافقین قرآن کریم د څلورو ډلو سره خطاب کوي یو ډله مشرکین دویمه ډله موحدین مسلمانان دریمه ډله اهل الکتاب او څلورمه ډله منافقین نو ته چې آیات کې سوچ کې نو تبا ګوري چې دې کې تعریف د قرآن خو نه وایي یاره هغه پکې نشته نو تبا ګوري چې حکمت د نزول د قرآن خو نه بیانوي نو چې هغه هم پکې نشته نو تبا ګوري چې په دې کې خو خطاب د چا سره نه کوي څوک مخاطب خو نه دی نو که مخاطب یي نو تبا ګوري چې کومه ډله د چا سره خطاب کوي مشرکینو سره کوي که موحدینو سره کوي که اهل الکتاب سره کوي او که منافقانو سره کوي دا یو یو ډله پیجندل پکار دي او بیا د هغې نمونې ذکر کوو چې مشرک سره خطاب کوي لکه څنګه
موحد سره خطاب کوي لکه څنګه کوم آیات کې نو دای نمونی با ورسره منګه وخیو اول دا ډلې په جندل پکار دي اول ډله مشرکین سوقو د دای کارونه او صفاتونه سو دای د موحدینو نه په سبان دي جداو هغه منګه بیانو مشرکین او موحدین په شکل صورت کې یو شانتیو د مشرکوم دو سترګې وي د موحدوم دو سترګې وي د مشرکوم دو غوږونه او د موحدوم دو غوږونه مشرکوم دو لاس دو خپېو موحدوم دو لاس او دو خپېو مشرکوم په ګیره پرې خو دی وا موحدوم پرې خو دی وا مشرکوم پټکې والے او موحدوم پټکې والے نو فرق په سبان دیو مشرکوم خدای مانا موحدوم خدای مانا مشرکوم خالق مانا موحدوم خالق مانا مشرکوں میں بارانون اللہ کئی موحدوں میں بارانون اللہ کئی مشرکوں میں آسمان عظم کے اللہ پیدا کری دی موحدوں میں اللہ پیدا کری دی مشرکانو مزون اکول موحدینو مزون اکول مشرکو محاج کو او موحدو محاج کو نو دا فرق پس راغے نو آغا چکالا تا قرآن اگوری نو بخبلا بتا تا معلومی گی اول قرآن کریم چکالا دائی تفصیل کئی چه مشرکینو اللہ مانا خالق مانا چه پیدا کون کے دار سے یو اللہ دے خالق دہر سے یو اللہ دے لگا سورة المؤمنون سلورت آئیم آیات لگو گو رہی تفصیل با بیارستو کہو سورة المؤمنون آیت نمبر 84 اتلسم سپارہ سلورت آئیم آیات سورة المؤمنون آیت نمبر 84 سلورت اتلسم سپارہ آیت راڑو ایش اللہ سو مدد شی قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون وایا ورطا پیغمبرا لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون دا چا اختیار کی دا زمکا واغا چی دی پدی کی ان کنتم تعلمون که تاسو پوئے گئی تا پوستے ہو که دا زمکا دا چا اختیار کی دا زمکا کی چی صدی دا چا اختیار کی دی سیقولون للہ زردے چوائی بدئی دا اللہ اختیار کی دی سین علماء ذکر کئی للاستعجال راضی ہوئی مطلب دا زر جواب در کئی استعجال یعنی بلا تجشم فکرن سوچ او فکر پکے نہ کئی او دا قانون دے چه دا عقیده اظہار اگا بغیر دا سوچ او دا فکر نہ کیگی دا سڑی پزڑکی چه کما خبرائی تا دی تاپوسو کی آگے فوراً در تا جواب در کئی زگا قرآن سین ذکر کا سیقولون للہ زردے چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل فلا تذکرون ورطو آیا پیغمبرانو آیا تاسو پندو نصیحت ناخلئی یو مناظرہ روانہ شوا تا تاپوسو کا اسمان
زمکا چا پیدا کړی زمکا کې صدی هغه چا پیدا کړی دی وی الله ونو چې الله پیدا کړی نو دوره سوچوم نه کوي ورپسې قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وای ورته پیغمبره څوک دی رب د اسمانونو او رب د عرش لوی سیقولون لله زرده چې وای بدای الله له اختیار زکه دا د عقیده ده چې اسمانونو او د زمکو خالق مالک هغه یو الله دی سیقولون لله قل فلا تتقون ورته وای پیغمبره تاسو نه یریږئ د الله نه چې الله خالق منئ نو یریږئ نه چې تاسو د هغه سره بل څوک حصهدار ګرځوئ ورپسې قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون ورته وای پیغمبره څوک دی چې لاس دغه کې د اختیار د هر یو شي وهو یجیر ولا یجار علیه او دې پناه ورګي د خلاف کې څوک پناه نشي ورکوله ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سیقولون لله زرده چې وای بدای الله له اختیار قل فانا تصحرون ورته وای پیغمبره فانا تصحرون ونو کم طرف تلی و نکړې شوي کم خوا در باندې جادو شو و کم خوا لیونی شوي قل فانا تصحرون ورته وای پیغمبرانو وکم طرف ته لیونی کړې شوي چې دا منی چې خالق د اسمانونو دی الله دا منی چې خالق د زمکو دی الله اختیار د اسمانونو زمکو د الله دی قل فانا تصحرون ورته وای پیغمبره فانا تصحرون وکم طرف ته لیونی کړې شوي چې الله دې پرې خوده دا الله دربار دې پرې خوده دې او د بل دربار لرواني دارنګي سوره زخرف آیت نمبر 9 آیات وګورئ 25 سپاره سوره زخرف و دې آیاتونو کې سوچ کو دې کې خطاب د چا سره دی مشرک سره داغه سره خطاب کوي چې دا منی او دا منی او دا منی ولی ونی نو کم خو رواني سوره زخرف آیت نمبر 9 آیات ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض کتا پوسو کې د داینا چا پیدا کړی اسمان او زمکه لا یقولن الله لا یقولن خلقهن العزیز العلیم خامخا دیوایی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی لر غالب او بادشاہ پیغمبر پاک سره خطاب کوي او ته وای د مشرک د حال نه خبره لکه تاسو خو ته نو کا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض کتا پوسو کې داینا چا پیدا کړی اسمان او زمکه لا یقولن خلقهن العزیز العلیم خامخا وای دیو پیدا کړی دی لرا غالب او بادشاہ دا منی چې خالق الله دی مشرکین دا منل چې خالق د هر څه یو الله دی دارنګي سوره لقمان
آیت نمبر 25 پنځویشتم سورہ لقمان آیت نمبر 25 پنځویشتم سورہ لقمان آیت نمبر 25 پنځویشتم یویشتم سپارہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کتا پوسو کے دائنا چا پیدا کری اسمان و زمکی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خامخا وائی دی اللہ کتا پوس دیو گے اسمان و زمکی چا پیدا کری دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خامخا وائی دی اللہ قل الحمدللہ وایا الحمدللہ الحمدللہ وایا زکا تردیح دے در سرمنی چی خالق دار صدے اللہ خالق اللہ منی نو الحمدللہ وایا سیخو در سرو منل مخ کی با بیا گورو فارسی بانان وی داشتا بکار آمد چه صدی لاس لرالل دام پورا دا ورپسی زد اغسی دورا منی چه خالق اللہ دے لا یقولن اللہ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی پا قرآن کتوا یرد نو خالق و اللہ منی بیادا شرکو لگئی قرآن نا خبر دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی پا قرآن بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی پا قرآن قرآن نا خبر ہو شیخ خالق اللہ من دائی منل چه اسمانون اللہ پیدا کری دائی منل چه زمکی اللہ پیدا کری دائی منل چه اختیارات پا زمکا کی جسدی دائی اختیار دا اللہ دے دا لاپری دا سورہ یونس یو دیر شمایاتو گرئی 31 یو لسمہ سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 31 یو دیرشم سورہ یونس آیت نمبر 31 یو دیرشم یو لسم سپارہ قل من یرزقکم من السماء والارض وایا پیغمبران من یرزقکم من السماء والارض سوک دا اللہ رزق در گئی دا براو دا خطنا زما پیغمبران لگ تپوستے ناو کا و تالا ڈوڑائے سوک در گئی تالا رزق سوک در گئی بران در باندی بران راو رئی زمکن اللہ غنم و جوارو باسی برانا دربان میوے پیدا کئیو خطا زمکا کی درلا علوکان و ٹیپر را پیدا کئی سوک دے خسات قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار سوک دے واقدار دا غگونو دسترگو سوک دا ریدو ذمہ دار سوک دے لیدو ذمہ دار ومن یخرج الحی من المیت سوک پیدا گئی جواندے دا مڑینا معاہد دا مشرکنا دا مشرک بگور کے معاہد پیدا کی سوک دے ذات
ومن یخرج الحی من المیت سوک دے چا پیدا کئی موحد دا مشرکنا ویخرج المیت من الحی او پیدا کئی مشرک دا موحدنا پیدا کئی مرد جوان دینا ومن یدبر الامر او سوک دے چی تدبیر کئی دا کارونو تا پوستے لگو کا رزق وار گولو آلا دا براوخ کتنا سوک دا غواگونو او دا سترگو آگدار سوک دا مشرک با گور کے معاہد پیدا گولو آلا سوک دا معاہد با گور کے مشرک پیدا گولو آلا سوک سیاقولونا للہ زردے چوائی بدئی سیقولون للہ زردے چوائی بدئی اللہ لدے اختیار مشرکینو دا منل دا نا چه مشرک خدای نمان مشرک بود تا خدای وی او اللہ نمان نا دا سے ندا خبر بل شان دا خدا چه کالا تا قرآن وائے تا تا پتہ لگی فیقولون اللہ زردے چوائی بدئی اللہ فَقُلَّ فَلَا تَتَّقُونَ ورطو آیا تاسو نیاری گئی دا اللہ نا تاسو دا اللہ نا نیاری گئی چه تاسو بل سوک ذمہ دارو گرزو دا مانے چه دا رزق وار گولو آل دے اللہ دا منی چه دا برنا باران دا رزق سبب اللہ را لیگی دا منی چه دا زمکینا خوراک اللہ پیدا کئی دا منی چه دا مشرک بکور کے معاہد اللہ پیدا کئی دا معاہد کور کے مشرک پیدا کئی افلا تتقون نو آیا تاسو نیاری گئی دا اللہ نا چه اللہ ام پری خود او دا بل دربار لروانی دارنگی سورة العنکبوت آیت نمبر 61 سورة العنکبوت آیت نمبر 61 یوش بیتم آیات یوشتم سپارہ سورة العنکبوت یوش بیتم آیات لگو گو رہی آیت نمبر 61 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کتا پوسو کے دائینا چا پیدا گڑی دی اسمان عظمکی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او تابی کڑے نوار اسمائی نوار بخبل ٹیم را خیجی او بخبل ٹیم باندی پریوزی سوگمائی بخبل ٹیم باندی روانا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خامخا وائی دی اللہ چه دا منئی چه خالق دا اسمانو زمکو دی اللہ دا منئی چه نور اسمائی تابدار دی دا اللہ فانا یؤفقون قرآن پہ میخٹا کئی او یو عجیبہ انداز دی دا قرآن قربان شم دا اللہ دا کتابنا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ بیگا میں خوب لیدہ محمد جمشید درس کئی بیان کئی مخی اولار دے شاعتا ناستم دے تقریر کئی نو دے یوزائی وی نوی قل بیا وی قل کسانو تا وی دے کسا کسان را غٹ غٹ پٹکی والی روانی روانی جامی دی
نو هغه را روان دي، نو زه ورته درستو وایم چې سیقولونه دی درته وایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله خامخا وای دی الله فانا یؤفکون ونو کم طرف تواړول شوی شو چې دا منای چې خالق دار سره الله فانا یؤفکون ونو کم طرف تواړول شو چې دا الله دربار پرې خود او د بل دربار روان دي ورپسې ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها کتا پوسو کې داینا من نزل من السماء ماء سو ګورې د باران باران فاحیا به الارض بعد موتها نو تازه کوي په دې باندې زمکا پس د اوچې دونا حیات کا مسلزم د سماوي نو زمکه به موریدل بیا کنه دا هغه مطابق حیات دی فاحیا به الارض بعد موتها تازه کوي په دې باندې زمکا پس د اوچې دونا لا یقولن الله خامغا وای دی الله کتا پوستے ہو گئے دے بارانونو ورہون کے سوک دے نو دی وی اللہ چه دا منی قل الحمدللہ نو آیا پیغمبرہ الحمدللہ حمدنا دی اللہ لرا بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ اکثر دی ندی بی عقلا اکثر هم ویلې دی یره جی جمهوریت دی او ډیر یو خوا دی ډیر دی خوا دی و په ډیرو نه دا مړه په حق ده رښتیاو باندې دا چې څوک حق وایي او رښتیا وایي ډیر دی کنه ځکه وایو ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ليقولن الله زرد چوائی بدئی اللہ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ اکثر دین دی بی عقلا اکثرو تے بی عقلا ویلی دی پویا با دیر کمی قرآن والا با دیر کمی قرآن تا ناس با دیر کمی نور اگی تے بی عقلا ہوئی چاگا دا توحید نا خبر نہیں ہو بل اکثرهم لا یاقلون بلکہ اکثر دین دی بی عقلا تش دانا چه خالق اللہ مانو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کی یوگدہ قصیدہ ذکر کئی ناغوئی قالوا اقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الایمانی دیوئی بس چه دورا دیو مان چه اللہ خالق دے بس دغا ایمان دے چه او سڑے خالق اللہ منینو دیوئی دا مومن دے او دا ایماندار دے والناس فی الایمان شیئن واحدن کالمشتعین دا تماثل الاسنانی او دا خلق وی ټول مومنان دی ټول زمن دا سر گلو ندی لکه څنګه چې د ګمنځ غاښونه ټول یو برابري نو علامه ابن قیم وایي فصلى بجهل وشياده امان ولهم من عابد الاوثان دا ابو جهل نه تاسو کا او دا چانه تاسو کا چې غید بوتانو عبادت کو فصلى بجهل وشياده امان ولهم من عابد الاوثان وصل سمود وعاد بل سل قبلهم عادا نوح امت الطوفان سمودیانو تاسو کا دادیانو تاسو کا دو قوم نوح تاسو کا چغی خالق اللہ من کنی من وصل شرار الخلق اغلا امتین لوتیاتنهم ناکح الذکرانی دا قومی لوت تاسو کا
چای دا لکانو بد فعلی کولا چای خالق اللہ من کنا وصل شرار الخلق اغلا امدن لودیا دنهم ناگه ذکرانی وصل ابا جن اللین اتعرفو ام خلاق ام اصبحت ذا نکرانی د پیریانو د مشرلانتی نه تاسو کا ابلیس نه تاسو کا چاغ خالق منو گ انکار کو هم خالق الله منو فلیبشروا ما فیه من کافرین هم عند جهم کامل الایمان بیا خو په دې خوشاله چې ټول کامل ایمان والدي ځکه یو خالق الله منو کتش پدی چې او سړی دا وای چې اسمان او زمکه الله پیدا کړی بس مسلمان نو دا خو هغه یو منلو بلکې تش دانا چې کیشتای کې باقی نه استل ځکه عرب هغه خو تجار خلکو آی با کیشتو کې حبشه تا یو ملک او بل ملک تطلل او تجارت به کو نو چې کله کیشتای کې باقی نه استل او روان بو او کشتای با ډوبېدو شو وی به علی الله را مدد کوي اوسو بل څوک نه را مدد کی لکه ورپسې 15 په تمات هم دي سورہ لقمان کې وګورئ سورہ عنکبوت کې آیت نمبر 65 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کلا چې سوار شي د کشتۍ کې دعوا الله مخلصین له الدین فریاد گئی الله تا دعا یدو خواستن را مدد کول فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصین له الدین کلا چې سوار شو د کشتۍ کې فریاد بے گو اللہ تا مدد گو بے اللہ مخلصین له الدین خالص کون کی وہ اللہ تا غاڑی لا کشتائی کے با گینا استلنوے بے اللہ را مدد کئی فلما نجاو من البر اذا هم یشرکون کلا جب اخلاص کردئی لرا اچھتا اذا هم یشرکون دا صاحب کینه کینه دا ہوتا ہے کینه مڑا اذا هم یشرکون نا صاحب دای شریکان کہ ان کی دا اللہ سربل سوگ کشتائی کے جوا کینه اصلو کشتائی پر ڈوبی دا علیوی بے اللہ را مدد کئی وچه باہر باواتل وی بے مانی ولی لمن ستادا زمان پا ملک بے امی کنا وی بے را مدد شلو ازوانا دا بغداد شاہی میرانا امانی ولی لمن ستادا اے بے دا دولو سکالو بیڑای رائستے وا دا آغا زمانی مشرک چاہی با کشتائی کے کینا سا کشتائی با ڈوبی دا وی بے اس بل سوک نا را مدد کی گی علی اللہ را مدد کی حضرت اکرما کا مشہور واقعہ دا بیا ہوا ما او زمان دا زمانی مشرکو آج کشتائی کی کینی اگوئی پار لگا دو میری کشتی یا علی پار لگا دو میری کشتی یا علی فرق دو رشو خودے زان تا مسلمان وئی او اغا زان تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابل وی دے زان تا امتی وئی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون کلا چې خلاص کی دی لرا اوچتا اذا هم يشركون نا صاحب بدای شریکان گئی دا اللہ سر بل سوگ بیا وی دا میں فلانے بابا را لڑزولے ہو فلانے میرا مدد کڑے ہو آگا خلاص کم دا آگا لمن منی والے دا دارنگی سورہ روم آیت نمبر 33 درے دیر شمو گو رہی
سورہ روم دینا مخی دے عنکبوت نا سورہ روم آیت نمبر 33 درے دیرشم سورہ روم درے دیرشم آیات مشرکین دانا چاہیے اللہ نہ مانو بلکہ تکلیف کے اللہ را مدد کو آیت نمبر 33 وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ کلا چورسی خلق تو تکلیف دعوا ربهم منیبین الیہ فریاد گئی اللہ تا عاجزی کو ان کی اللہ تا ثم اذا اذاقهم منه رحمتان بیا کلا چوسا گئی دیتا دخبل طرفنا مہربانی اذا فریق منهم بربهم یشرکون ناسا بائی اور ڈلا دینا دخبل رب سرا نوری صدار گئی بیا دا اللہ سرا نوری صدار گرزئی داوئی فلانے میرا مدد کڑے ہو فلانے میرا لڑزولے ہو سورہ لقمان ورپسی سورہ آیت نمبر 32 گرئی 2 دیرشم سورہ لقمان یو اشتما سپارا 2 دیرشم آیات وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چپٹ کی دی لرا چاپی وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چپٹ کی دی لرا چاپی فریاد گئی اللہ تا خالص کہ ان کی اللہ تا غاڑی لا کشتائی کی کینی یو خواب الخوانہ چپی راشی نو بیاوی علی اللہ را مدد کئی وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کلا چخلاص کو دی لرا اوچتا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بازے دین درمیان پادشی چیر دریاب کے منگ اللہ را مدد کو حضرت اکرامہ دا ابو جہل زیو کلا چه مکہ فتح شوا او مشرکین دا مکہ نا تختیدل نو حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ چه بیا مسلمان شویو اغم کشتائی کی که ناست نورم ناستو آبشیت او اتل پا دریاب کشتائی چه کل دریاب تا شوا نو سیلاب راغی چاپی رالی او کشتائی که چه کم خلق ناستو نو اغی پا یرشوی کشتائی ڈوبی گی ویلی اللہ را مدد کئی حضرت اکرامہ ورطاوی غلات منات چه منگ برا مدد کول آئی دولی را مدد شنو آئیو خلق واتاوی اگا اس نرا رسی اس اللہ را مدد کئی وی خواہ زمان کو پدی نبی علیہ السلام سر جگڑا وا چه اگئی را مدد کی اور را رسی او تاسو آئی چه اس نرا رسی کشتائی کے ادری دا اوی که اللہ خلاص کرما نو اللہ لأذعن یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبلاس پلاس دا نبی علیہ السلام کے اکدم او زب ایمان راڑما چه سنگ اوتا سید راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخا او یاغا خبرہ چه منگا پا اوچا نو منلی ننو پا دریاب کیو منلا او ایمان راڑ او مسلمان شو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ خدا ابو جہل دا نسلو
نو زه کوهستان کې طالبم پټن کې یو عالمو یو ورځ خبره شوه نو ما ورته هغه زمانه کې خو ډېر روانې لارې وې بجلي نه وه لاټین لا تیل چې به راړل نو یو ورځ به پیدل مزلو په غار کې ابره ډاکټرا ورته وایي بانډا کې موږ دیره وو نو ما ته تاسو کوم تاسو ته دا لار چا خېلې وه سم ځمکه نه وه چې هلته آباد شوي وایي چې دې ځای ته راغلي یئ ما ته وی موږ د ابو جهل اولاد یو او ښه صفای وی ما د هغه څنګه اولاد یې وی دا موږ چې یو موږ وی چې کله وتښتېدو بل ځایونه د پناه نو دې ځای ته دې غرونو ته ځکه راغلي وو چې داسې مشهوره چې موږ د ابو جهل ما نه د ابو جهل اولاد نه یې وی تا ته څه پته ده ما ابن حجر رحمت الله علیه تهذیب التهذیب کې په ترجمه د حضرت اکرامه کې لیکلي دي چې دا هغه نسل نه دی پاتې شوی ځکه د ابو جهل نسل الله نه پرېښودو نو دا هغه نسل نه دی پاتې شوی وی ښه نو ډېر خوشحاله شو وی زموږ خو دا مشهوره ده چې د ابو جهل را تښتېدلي وو نو دې ځای کې غرونو کې ځکه ویمانه د هغې نسل نه دی پاتې شوی حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ راغی و نبی علیہ السلام ته وی کما خبره چې موږ به وچا نو منلې نن په دریاب کې ومنلا چې الله را مدد کیږي ځکه وایي وایذا غشیهم موج کذلل دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد کلا چې خلاص ګدای لره وچتا نو بعضې د دوی نه درمیانه پاتې شي او بعضې انکار وکړي وما یجحدو بآیاتنا الا کل ختار کفور او انکار نه کوي زموږ په آیاتونو الا کل ختار کفور مگر هر یو بېلوزه منکر انکار گئی زما د آیاتونو نه زما د دلایلو نه نو خالق الله هغه مانه چې خالق د اسمانو ځمکو الله دی بارانونو ورونکې الله دی رزق ورکوونکې الله دی په سخت تکلیف کې او په ګرانه کې را مدد کیدونکې الله دی دای منله تش دانا هغه جمعهتونه هم جوړول او هغه حجونه هم کول دا نه چې هغه جمعهت نه جوړو هغه حج نه کو ځکه مشرکانو جمعهتونه هم جوړول او حجونه هم کول سوره توبه آیت نمبر 19 نلسم وګورئ سوره توبه یو لسمه سپاره لسمه سوره توبه لسمه سپاره آیت نمبر 19 نلسمه آیت نمبر 19 سوره توبه لسمه سپاره اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر اجعلتم سقاية الحاج آیا گردوی تاسو بور گل حاجان اللہ وإمارة المسجد الحرام او جوڑا ولد مسجد حرام کمن آمن باللہ پشاند آغا چاچ غیمان راوڑے دے پا اللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ باندی سمطلب مشرکینو جماعتونم جوڑولا مشرکینو حاجونم کولا حاجانو لیو بوم ورکولی
کله چې خلک به حج لتلل نو مشرکانو به هغوی له اوبه ورکولې او جماعتونه هم جوړول، دا نه چې جماعت یې نه جوړو، جماعتونه یې جوړول، اوبه یې ورکولې. نو آخر مشرکان پس شو چې دا یې منل چې خالق د اسمانو ځمکو الله دی. ابو جهل هم دا منل، بارانونو ورون کې الله دی دا یې منل، رزق ورکون کې الله دی دا یې منل، جماعتونه هم جوړول او حاجانو لبه اوبه ورکولې، ځکه په عربو کې اوبه چاته وي، اوبه ورکول دا لوی خیراتو په عربو کې. نو دایم کول ابو جهل او دا هغه ملګرو. نو آخر بیا کافر پس باندې شو، آبا سبا وامه بیا تر دې حده پورې د مؤمنانو سره یو ځای روانو، اتفاقو چې خالق الله دی، رازق الله دی، بارانونو ورون کې الله دی. حجونه موحدین مسلمانانو هم کول، مشرکانو هم کول، جماعتونه مشرکانو هم جوړول، مسلمانانو موحدینو هم جوړول او تشدانه موزه هم کو. سوره انفال آیت نمبر 35 15 وګورئ. سوره انفال آیت نمبر 35 15 سورہ انفال نہما سپارہ آیت نمبر 35 15 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا ندے دائی موزا پنیز بیت اللہ الا مکاء و تصدیہ مگر سرڑی او تانی سنچ دا سرڑے خلی کی گوتی ورکی او یو چکاو باسی تانی چه دوار لاسه او بل را بغی پا دا کابلیانو تا چک چکی وی مونگا تا تانی وایو چه لاسی او بل را بغی اندا بیهوده کارون دی دای موز کو خدا موزی دا سے او لکا سرڑی او تانی نو چه توا یرا اہل قبلو تا مشرک مو آیا نو آخو اہل قبلو اگئی خو موز کو سرد آگینا ای دا مشرکان وی قرآن اصل خبر بل سوا ما خو پرون ویلیو چڑون لا کپڑا ورکی چه دا سرد آگا سپینا دا کتورا زیاده دا که گلابی نړون څه خبر دی هغه نه پیژني هغه لا خو کپڑا ورکا لاس کې بیړی راړی وي کپڑا دا وته پته نه لګي چې تور ده که سپینه چې کله بیناشي او سترګې روغي نو هغه پیژني چې تور ده او که سپینه نو چې قرآن نه ویلې نو هغه مشرک او مسلمان موحد څنګه پیژني هغه یو شی دی مړه ټول د سر ګلونه دي هغه حق پرست او باطل پرست پیژني او چې پټکي والی نو سکته مسلمان وایي په کویت کې یو سک اکسیډنټ کړو نو د سکانو کو پټکی او ګیرای نو چې اسپیټال دی بوت اسپیټال کې هغه علاج والا کو نو چې علاج والا کو نو خو نه سنتو سکو ډاکټر چې وکتل وې دا لا څنګه شیخ دی چې پټکي واله دی ګیره دا وګوره سنت نشته هغه د نر بچی سنت کو سیک چې و شراغه اوی قاتل چې دا ما سره څه کړی دي نو دوه ورته وی سنت مې کړی سنت کړي نه وی او ته نه سیک ز سیک ما غو ته یې سیک منګه لازم وي ګیره دې دا پټکي دی هغه مسلمان سیک نه پیژاند تا ته پته لګي دا خو با کله کله یې سیکا ته وای بولې سیب دی دا به پته لګي چې ته قرآن وای نو ته بیا څنګه مولوی سے پیژنې
تب مشرک موحد بیا اعلی پیژنې هسې خو به ته وایې یاره ډېر اوږد مونځ کوي یاره ډېره لویه سجدې کړې ده په تندي باندې تور دی تندی تور کړی دی تندی خو څوک څوک د کسته توروي مې زمونږ د زمانې داسې شیخان دي په ظاهره کې انسان پکې غویان دي په تسبو به ګوټ کې کړسه کړسه جوړ کې ته به وایي نی په ګوټ کې شیطانان دي په مسواک به د غاښو جرړه وباسي چې په مال د یتیم ورشي شرمخان دي دا خو دغه یي بیا تا ته به پته هله لګي کله چې ته قرآن ووایې نو ته به ووینې چې اوهو دا زه په کومو تیارو روان وم مزې کو ځکه وایو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا نو دای موس بنیز بیت الله الا مكاء وتصديا مگر سرڑی او تانی مزے کو خدا مزے بے فائدی ہو دا سے اولا کہ سرڑی او تانی فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون مزے خو گو تکفرون وتا وای مزے کو کافر وتا وای زکا ظاهر خو مزو عقیدہ و ایمان صحیح نو فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون اوسا گئی عذاب بما كنتم تکفرون پس اب داغی چه تاسو کفر گو نو دا آیت پاول کوئی مزی کو آخر کوئی کافر وی دا مزی کو خو ایمان پکے نو تش با مز سڑے نے مسلمانی کی فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون دغه سي حج لا برات للو حج به کو طواف به کو او دور زانسبرګان کړو چې کله حج لا برات للو نو اغیبا د چا چې و پیرخانه وا په عربو کې مکه کې نو رابلل اغه خپل کپڑے به اویسته او د پیر صاحب کپڑے به نو هغه به واچولې د دې لپاره وی دې کپړو کې می ګناه کړې دې کې حج نه کوما د پیر صاحب پاکي کپړې دي آی کې به حج کوم او د چا چې و پیرخانه نه و نو هغه به خپل کپڑے ویاستي او په بربنده به طواف کو بربند با د خانه کعبه نه چاپیرا ګرځیدل او اشعار به وی الیوم نبذو بعده او كله فما بدا منه فلا احلو ننزا ټول بدن ښکارا کوما یا سی صد بدن ښکارا کوما فما بدا منه فلا احلو کم بدن چې ما ښکارا که زدا جهنم لا روان ګڼم او د بیت الله طواف به کو دور ځان پاک غنو او چې کله حج له براتل نو زمانہ کې خلارای موټرې نه وي قافلې به وي او روان به د یمن نه بر روانو مورخین ذکر کوي نو دا دو تور الکان به مخکې کړیو او نور ډاله به ورپسې وا دا تور الکان به ځکه مخکې کول چې تور سړی چې داغه په سینه بلغم نه یو نو داغه आवाज غټي درونی تیزی د دې وجه د تور سړی आवाज خوږي او درونی نو تور الکان هغه به مخکې کړیو دا نور به ورپسې وو نو هغه تور به نانو غراباک هغه قبیله د یمن یو قبیله را روان به نو هغه به نانو غراباک منګه دوه کارغان د قبیلی را روان نانو غراباک ورپسې کسانو بوي حقنی لکا آنیا عبادو کل یمانیا قبیله تا دی بربند او ستا بندگان دی یمن مخکینو بوي نانو غراباک ورپسې کسانو بوي حقنی لکا آنیا عبادو کل یمانیا اندوان
روانی گنگا تا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولیگی وی پا ہندوستان کے بلندشہر کے مدرسو ما پا چھت باندے میں کمروا شور میں واوری دو کتا چھ میو قتل پا روڈ باندی اندوان روان دی دوالکان مخی دا نور ورپسی دی او اگئی آواز کئی گنگا جی کی ارستو ورپسی وی گنگا جی کی جے گنگا جی کی جے گنگا جی کی جے وی چه کلا پاکستان جوڑ شو یو ځای ته روانو ما بیان لا مخی رانا گاڑی روان دے و خلق پہ ناس دی او اگئی آواز کئی پیر بابا نور وی زندہ باد روان ما تا گنگا جی کی جے مخی تا شو شیطان پا ہر وقت کے غلط کارون خلقو تخی آئی دیوی نانو غراباک ورپسی کسانو بوی اقنی لکانیا عبادو کل یمانیا منگا دو کارغانیو دا قبیلین را روان ورپسی خلقو بوی اقنی لکانیا قبیلہ تا دی بربند عبادو کل یمانیا او ستا بندی گاندی دی یمن او را روان بو دا او توافونه بے کول تش پا دی باندے نه مسلمان کیگی چاگوئی اسمان عظم کے اللہ پیدا کری خالق اللہ دے رازق اللہ دے مدبر اللہ دے موس کئی حج کئی دا خوغی ام کول تردی حدا مسلمانان او مشرکان یو اتحاد او اتفاقو بیا دا جدائی پسر آلا پسد یو بلنا جدا شو چه خالق آگئی اللہ مانا رازق مانا مدبر مانا نو جگڑا پسوا جگڑا پا یو ٹکی وا او پا آگا یو ٹکی مشرک او موحید جدا شو یو داوا چه موحیدین ہوئی یو اللہ را مدد کیگی را رسی او آگا تا جڑاو فریاد ڈائریکٹ کو پخپلا و توایا تا میرا بھی زد باندائی ما زم محتاج ما زما ضرورت دے زما بیماری دا تیرا لخا کا زما اولاد نشتے مالا اولاد را کا زما ضرورت دے اگر آلا پورا کا خپلا و توایا تی بندائی مشرکانوی نا جج لا سڑے وکیل نگوری نو دغه سے بزان لا وکیلان گو رئی بل تبوائی اگا بیا اللہ تاوئی ازکا دا وکیلان بسو کی داوی اولیاء کرام دی نیکان بنیان دی نو تب آگئی توائی اگئی با اللہ تاوئی اللہ وینا نانو اقربو الی من حبل الورید زاری او انسان تا دا مرائی دا رگونو نزدے ما پخپل را توایا تب مڑی توایا وغبا اللہ توائی چاگا خپل مڑی داو دا زان نے مرض نشل رکولے نو غبا ستان مرض لرکی یو دا غی عقیدہ داوا چاگوی دا زمانگ دا پارا شفارسیان دی اللہ تا منگ دای توایو دای زمانگ شفارس کئی اللہ تا سورہ یونس یو لسم سپارا اتلسم آیاتو گو رئی دا غی عقیدہ خی سورہ یونس 11واں پارا یو لسم سپارا آیت نمبر 18 دا غی عقیدہ چدا جدائی پسر آلا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دای عبادت کئی بغیر دا اللہ نا نظر ور گئی منخت ور گئی سجدے کئی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا را مدد شوئی بغیر دا اللہ نا بل چاہتا ما لا یضرهم ولا ینفعهم
هغه چاته چې نه دیلا ضرر ورکول شي نه والا فائدہ ورکول شي الله وی ضرر نشي ورکولې دې څه کوي د ټرک شاته به یو شابنګه جوړه کړی لوی سر به والا جوړ کړی یو غټه ګیډه یو غټ سټ اذ لاندې به وته لیکلی نه چېړ ملنګانو ملنګ سره مچېړه هلکه ملنګ لا څه چلې دې ټکر ورګي نقصان ورګي لاندې وته لیکلی می چېړه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم آغا چې نه دیلا ټکر ورکول شي نو والا فائدہ ورکول شي نو دی ولې را مدد کوي ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی وایي دا کسان زمونږ شفارس کوي الله ته منګه دای دوایو دای زمونږ شفارس کوي الله ته وسوم دغه سی وای دا وای نیاز ولې دي نیکان بنیان دي او موږ دای دوایو او دای زمونږ سوال الله ته پیش کوي ونه تعالی د جج سره برابرې جج د ځان د حال نه خبر چې کله به مرما جج د ځان نه مرض نشي لرګولې جج کیس نه خبر نه وکیلی خبري الله دار سره خبردار دی نو تاغله وکیلانو نیول ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دی وی دا کسان زمونږ شفارس کوي الله ته الله په رد کوي قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض زما پیغمبر ورته وایا قل وایا ورته پیغمبر آیا تاسو خبر وی الله پایا چې الله دې پته نشته برا وخته ستا دا کیدا چې الله زما د حال نه دی خبردار دی خبري ستا دا کیدا چې الله دا برا وخته پته نشته سبحانه پاک دے اللہ وتعالی اما یشرکون او چد دے داغنا چه دای صدار گئی دا اللہ سر بل سوگا یشرکون داغنا چه دای شرک کئی شرک ستا ہوئی شرک دیتا ہوئی چستا دا عقیدئی چه اللہ زما دا حال نخپلا ندے خبر زبا بابا توام بابا با اللہ توئی زبا پیر دوام هغه به الله تعالی وی زبا ولی دوام هغه به هغه نیکان بیان دی الله دی ول جنتونه ورکی خو چې مړ دی نو هغه استاد حال نه دی خبر ټول هغه تر مدد شوای یوه دا عقیده وا دویم د دای عقیده داوا چې حاجت پورا کول والا د الله نه بغیر نور همشته الله غټ غټ کارونه کوي دا واړه واړه کارونه اولیاء او تسپارلې دي لګوي جدا جدا اقلیمونه دي او هر اقلیم کې جدا جدا ولی دي هغه بیا اختیار ورکړي مولیان وای داسې امیان خو پرېدا او هغه له وای اختیار ورکړي څوک د بهادر ذمہ دار دی څوک د سرخوږي ذمہ دار دی څوک د زیړی ذمہ دار دی څوک د مقدمو ذمہ دار دی څوک د اولاد ذمہ دار دی خنو الله د څه ذمہ دار شه او د دنه مخ کې څوک ذمہ دارو دا کم چې تا ذمہ دار کړي کله دنه مخ کې الله ذمہ دار نو له الله ستړي شه ولا يعود حفظهما الله خو نستړي کیږي او کنه د دنه مخ کې بل ذمہ دارو نو چې دې مرشه نو بیا دې ذمہ دار کو نو دا ستا خو غدا چې کله به ټیکا یو لور کې او کله بل کله به یو ذمہ داری کله بل او دا قران ذکر کوي سوره صافات آیت نمبر 35 15 وګورئ سوره صافات درویشتمه سپارا 25واں پارا آیت نمبر 35 چې جګړه په دې کې وا چې موحدین وی یو الله حاجت روا دی هغه وی نه نورم شته چې هغه ذمہ دار دي
سورہ صافات آیت نمبر 35 زلگ مخینا شروع کوم فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ دائی باپا عذاب کی پدارس گڑوڑ پراتی اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ منگا دارنگی کار گود مجرمینو سرا مجرمانی وطوی ولی انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون او دای کلا چه بویل شو دیتا لا الہ الا اللہ نشتے حاجت سر کولو والا بید اللہ نا نشتے حاجت پورا کولو والا بید اللہ نا یستکبرون اوڑے دل بد دی مسالینا خالق اللہ من رازق اللہ من مدبر اللہ من موزے کو حج کو خوچے تابو اتوی حاجت پورا کولو والا یو اللہ دے دائی نمانل دا نیازولی وی خدای صلاح پیدا کری دا اولیاء صلاح پیدا کری نو آئے دیلا پیدا کریو چاہیلا خدای تو بور کی اے خو عبادت لا پیدا کریو انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون او دائی کلا چه بویل شو دایتا نشتے حاجت سر گولو والا بغیر دا اللہ نا اوڑے دل بد دی مسالینا وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ او دای بوی اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا منگا پریدو خپل مددگاران لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ دو واجد وینا دے او شاعر لیونینا نبی علیہ السلام تے شاعر وے نبی علیہ السلام تے لیوانے وے دا لیوانے شوے دے مڑا وسم وای کیا مړه دا لیوانې شوی د اولیاء دشمن دی من وایو د اولیاء قدر او احترام وکي عزت وکي خود خدای درجه ولا مو ارګوي حاجت رواهان ندي نه مړه وای دا لیوانی دي ائنا لد ويقولون ائنا لتاركو الهدنا لشاعر مجنون منګه بریدو خپل مددګاران د واجد وینا د یو شاعر لیونینا دا شاعر دی لیونی دی جګړه پدې کې وا مشرکان خدای مان دا بوتان غي خدایان نه جوړ کړي دا بوت اصل کې هغه د نیک بنده شکل جوړ کړو وی دې ته دا روح راځي موږ د توایو دې زمونږه سوال الله ته پیش کړي دا د نیکانو بنیانو شکلونه جوړ کړو زمونږه مسلمانان رالل نو هغه قبرونو ته خدایان وي موږ وای قبر لزو بابا توایو بابا الله ته وای ولستا الله سره روانه ده په خپل وته وایا جګړه په اولوهیت کې وا چې موحدین لا حاجت روا یاو ده نو یو آیات کې چې ته سوچ کې نو تبا ګوري چې دی آیات کې د قران تعریف کوي کدی کې د قران د نزول حکمت بیانې کنا دی آیات کې الله د چا سره خطاب کوي مخاطبه کوي نو که قران خطاب کوي نو سالورو ډالو سره کوي یا مشرک سره یا موحد مسلمان سره یا منافق سره یا اهل کتاب سره نو موږ د یو ډالې تفصیل کو مشرک سره چې خطاب کوي نو مشرک چاته وای مشرک دانه چې داغه خکرانی مشرک دانه چې داغه سالور خپي مشرک سم دم بندای خالق الله منی مدبر الله منی رازق الله منی بارانون ورون کې الله منی موس پکې هم کوي حج پکې هم کوي خو صرف دوري چغوي حاجت پورا کول والا د الله نه بغیر نور مشتا او موحد هغه وینا یو الله حاجتونه سرګي یو الله حاجتونه پورا کوي نن ما یو آیت به تور نمونه ذکر کو چې جګړه اولوہیت کې وا
سبا به ان شاء الله ز نور آیاتونه د قران په دې خیم چې کله ورته دا وای چې یو الله حاجت روا دي نو غوسه شي چې دا ورته وای چې یو الله حاجت روا دي نو ګریوان ته د لاسه چي جنگ در سره کوي نو هغه به ان شاء الله ز سبا ذکر کوم او ګورئ د سبا نه به ان شاء الله اتنی بجے سبق شروع کو وقتی طالبان ته لګه مشکل ای چا اسکلی چا نه نو تر اوسه خو 8 بجې ټیمو سبا نه به ان شاء الله اتنی بجې منګه سبق شروع کوو بیا چې سوره سبق وګدیږي نو مخکې به موږ دې طرف ته به مخکې کیږو واخر دعوانا